أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نن زمان د بیان موضوع ده د زنانو د حقوقو خیال ساتل لازم او ضروری دي. عزتمندو مسلمانانو ورونو خویندو، څنګه چې یو سړی دا غواړي چې د هغه بیبي دي د هغه د حقوقو خیال وساتي، نو دغه شان هره ښځه دا ارمان لري چې د هغې خاوند دی د هغې د حقوقو خیال وساتي. په قرآن کریم کې الله تعالی په صورت نساء آیات نمبر 19 کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف، او ژوند تیر کړئ او ژوند تیروئ د دوی سره په نیکه طریقه. په ښې طریقې سره د ژوند تیرولو مقصد دا دی چې د هغې حقوق ادا کړي. د زنانو د حقوق ضایع کول ګناه ده. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اے الله، زه په سختۍ سره وصیت کوم د دوو کمزورو خلکو د حق په باره کې، یو د یتیم حق دی او بل د ښځې. د یتیمانو د حقوقو د عظمت باره کې الله تعالی فرمایي د بیبیانو د حقوقو د عظمت باره کې الله تعالی فرمایي واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او اغست دی د زنانو ستاسو نه لوس پوخ یعنی کلک مضبوط. یعنی څوک چې په داسې حال کې وفات شي چې د خپل رعیت یعنی د چا ذمہوار ګرځول شوی دی، حق ضایع کوونکی وي، نو جنت پرې حرام دی. حدیث کې راځي معقل رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی دي چې فرمایلی یو داسې بنده چې الله تعالی د چا ذمہ دار وګرځوي او د مړ کېدو په ورځ په داسې حالت کې مړ شي چې هغه د خپلو کشرانو سره دوکه کوونکی وي، نو الله تعالی به په هغه باندې جنت حراموي. مثلا خاوند د خپلې بیبي ذمہوار دی او هغه د دې حق ادا نه کړي، نو دا د دې سره دوکه ده او په داسې خاوند باندې به هم جنت حرام وي. الله اکبر. ډیره لویه سزا ده که د چا سره عقل او پوهه وي، نو بس دا وعید او سزا ورله کافي ده. الله تعالی دې زموږ په حال رحم وکړي. نن سبا د زنانو د حقوقو ضایع کول او په هغې باندې ظلمونه او زیاتي کول ډیر زیات شوي دي. د قیامت په ورځ به هر حقدار د خپل حق بدله اخلي. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي خامخا به تاسو د قیامت په ورځ د حقدارو حق ورکوئ تر دې چې د بېخکرو ګډ بدله هم د ښکرو ګډ نه اخیستل شي. د حدیث نه معلومه شوه چې د چا حق دې ضایع کړی وي، نو د قیامت په ورځ به هغه ادا کوي چې په هغه حقوقو کې حقوق زمان او ستاسو د بیبیانو هم دي.
اوس هغه حقوق ذکر کوو کوم چې ښځې په خپل خاوند باندې دي. په هغې کې لومبی دا دی ښځه به خپل خاوند به خپلې ښځې له مهار ورکوي. د نکاح کولو نه پس د ټولو نه اول حق د ښځې په خپل خاوند باندې مهر دی چې په اتفاق د علماو باندې ښځې له مهر ورکول په خاوند باندې واجب دي. په دې باندې د قرآن کریم ګڼ آیاتونه او احادیث دلایل کوي. قرآن کریم کې سورۃ النساء آیات نمبر 4 کې اللہ تعالیٰ فرمائی وآتوا النساء صدقاتهن نهلة او ورکوي زنانو ته مهرونه د هغوی په خوشحالۍ سره. دغه شان الله تعالیٰ فرمائی وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. سورۃ النساء آیات نمبر 24. او حلال کړی شوي دي تاسو دپاره علاوه د دغې نه چې لټوئ تاسو په مالونو خپلو سره چې نکاح کوونکي نه یې زنا کوونکي، نو هغه زنانه چې فایده واخلئ تاسو په دې سره د هغوی نه، نو ورکوئ هغوی ته مهرونه د هغوی مقرر کړی شوي. ورپسې صورت نساء آیات نمبر 25 کې اللہ تعالیٰ فرمائی فانکحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. نو نکاح کوئ د دوی سره په اجازت د مشرانو یعنی د مالکانو د دوی، او ورکوئ دوی ته مهرونه د دوی په ښې طریقې سره. دې درېواړو آیتونو کې الله تعالیٰ امر کړی دی چې ورکړئ دوی ته خپل مهرونه، او امر دپاره د وجوب راځي چې د استحباب دپاره څه قرینه نه وي. او ورسره دا خبره یاده ساتئ چې دا مهر د ښځې خالص حق دی. خاوند او د زنانه مشران بغیر د هغې د اجازت نه د دې مهر نه څه نشي اخیستلی. د خپلې ښځې مهر خوړونکي ته نبی صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوی ګناهګار ویلي دي. د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یقینا الله تعالی په نزد ډېر لوی ګناهګار هغه سړی دی چې د یوې ښځې سره واده وکړي چې کله یې ترې خپل حاجات پوره کړو نو طلاق یې کړي او مهر یې ورنه کړو. نبی صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړي ته زناکار او بدکار ویلی دی چې چا خپلې ښځې له مهر ورنه کړو او مړ شو. حدیث کې راځي د میمون الکردي نا روایت دی، هغه د والد نه روایت کوي. هغه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دي فرمایلی کوم سړی چې د یوې ښځې سره په لږ یا ډېر مهر باندې واده وکړي او په زړه کې دا اراده نه وي چې دی به هغې ته د هغه حق ورکوي، نو دوکه یې ورسره وکړه او بیا مړ شي په داسې حال کې چې هغې ته خپل حق ورنه کړو، نو د قیامت په ورځ به الله تعالی سره ملاوي شي په داسې حال کې چې دا به زناکار وي یعنی بدکار به وي. که چېرې معاف کېدل وی نو هغه فقیر ته به معاف شوی وی چې د هغه سره د قرآن د څو سورتونو نه علاوه بل څه نه و. څنګه چې راځي دغه حدیث را روان دی. سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا یوه ښځه راغله، ویل زه خپل ځان ته بخم یا ډېر وخته پورې ولاړه وه. نو یو سړي وویل ای د الله رسوله، که چېرې ستا ورته ضرورت نه وي نو ماته یې په نکاح کړه. نبي صلی الله علیه و آله وسلم تپوس وکړو آیا تا سره څه شته چې دې ته یې مهر کې ورکړې؟ هغه وویل ما سره زما د دې لنګ نه علاوه نور څه نشته. نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل که چېرې دا لنګ ته دې ته ورکړې نو تا سره به د اغوستلو دپاره لنګ نه وي، بل څیز ولټوه. هغه وویل ما سره بل څه څیز نشته. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل څه ولټوه اگر که د اوسپنې ګوتمه ولې نه وي. هغه دغه هم ونه مونده. نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل آیا تا سره د قرآن کریم څه برخه شته؟ یعنی د قرآن کریم څه برخه درته یاد ده؟ هغه وویل او فلانې او فلانې سورات د هغه سورتونو نومونه یې واخیستل. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یقینا موږ ته دا زنانه په نکاح درکړه د هغه څه په بدله کې چې تا سره د قرآن کریم نه دي، یعنی تا ته د قرآن کریم د یادې برخې په بدله کې که چېرې په واده کې مهر لازم نه وی نو دی فقیر نو دی غریب او فقیر صحابي ته به معاف شوی وی. دا اولنۍ فایده د سړي دپاره د مهر خوړل حرام دي سوا د دوو صورتونو نه. یو چې کله خاوند خپلې ښایسته مهر حواله کړي او بیا یې ښځه د خپل طرف نه د زړه په خوشحالۍ سره خاوند ته واپس کړي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سورة نساء آیات نمبر 4. او که چېرې دوی معافي وکړي تاسو ته د څه څیز د هغې نه په خپله خوښه نو خورئ په هغې سره نو خورئ هغه په مزې سره بې نقصانه. دویم صورت د خله دی چې ښځه وایي زما دا خاوند نه دی خوښ او ماله دې طلاق راکړي چې دا سړی به ښځې ته طلاق ورکړي د دې د مهر په بدله کې، یعنی مهر به ترېنه واخلي او طلاق به ورکړي، دې ته خله ویل کېږي. او یاد ساتئ چې دا مهر ترې هغه صورت کې اخیستلی شي چې کله مطالبه د طلاق ښځې د طرف نه وي او که چېرې خاوند د خپلې خوښې طلاق نه ورکوي او ښځه ته طلاق مطالبه نه وي کړې نو بیا ورله د خپلې ښځې نه مهر اخیستل حرام دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي سورت بقره آیات نمبر 229 کې حلال نه دي تاسو لره چې واخلئ تاسو د هغه مال نه چې تاسو ورکړی وي هغوی ته هیڅ څیز مګر په هغه وخت کې چې یریږئ دوی دواړه په پابندي به ونه کړي دوی د پولو د الله تعالی. نو که چېرې تاسو یره کوئ په دوی باندې چې دوی به پابندي ونه کړي د پولو د الله تعالی نو نشته ګناه په دوی دواړو باندې په هغه مال کې چې فدیه کې ورکوي زنانه په هغې سره دا پولې د الله تعالی دي نو تاسو مه تېرېږئ د هغې پولونه.